د خدای په خاطر د خپل بچو باندې رحم وکړئ او په دې باندې په دې چرلو باندې په دې پالټو باندې په دې ګوجر پښتون باندې په دې میا مولا باندې په دا خبرې نورې پرېږدئ دا ټول موږ یو ورونه یو یو مسلمانان یو او د یوې خبرې مطلب دا یو قبر ته به ځو یو عمل به زمونږ پکارېږي دا مطلب یو بل نه دا بغض او حسدونه ګاونډ کې دا خبرې دې چرلو باندې موږ مړي وکړو یو بل سره په دې پالټو باندې موږ یو بل سره خفقانونه وکړو او خپل غم خادي پې روانه کړه دې خبرونه چاله چې ووټ ستاسې مرضي هغه له ورکړئ خو خپله علاقې سوچ وکړئ هلته سکول او هلته د روډ هلته اسپتال هلته نوکري او دغه خلک د مسافرونه دغه خلک د کولونه دا به ستاسې په تعاون سره راوځي نو چې ستاسو مشر چې دی هغه 10 کسان به ځان پسې کړي هلته لاړ شي تا خس کړي ستا مشر به دا کار کوي ته به څه ترقي وکړي زما نن هم دوه وروڼه د کولي مزدوري کوي او سینې خرابې دي نه کوي نو بلې لارې نشته نه خو زموږ شغله کې پیټري شته او نه مطلب دا چې خو بلې بس لیډران به وګړي خو خپلې غټو غټو ګاډو کې به ګرځي مزې به کوي پرندو کې موږي باندې خلک یو پېره دانګي پښتانه بار بار پې دانګو موږ نو چې بار بار دانګو نو زموږ به حشر هم کوي زه حیران خلکو ته چې نن په غټو غټو ګاډي ګرځي دا پیسې د کوم ځای راځي که ما سره حساب وکړي نن او په دې میدان ما سره ودرېږي زما څومره جایزه ده دغه څومره جایزه ده خو بلایې آمدن به راځي هغه په کومه طریقه راځي هغه ستا او زما حق وهي څه شوکت زنده‌باد څه شوکت د شوکت اخبارونه خرڅول نن د 1.5 کروڑ روپو په ګاډي کې ګرځېږي زما ستا د لاسه بدی زمان خان الله دې د خاورو سر وبخي د ټرک ډرایورو نن د هغه بچي چې دي په امریکا کې او په افریقا کې د هغو کورونه دي او بنګلې جوړې کړي دي زما ستا د لاسه زما سیاسیان ما او تا خرڅوي خپل پیسې جمع کوي امیر مقام پاکستان کې ځان وګنډه اوس به روچتېږي بار ملک کې څه شی نشته اوس به هغه جوړوي شوکت یوسفزی د اخبارونو نه راغی په دې کې کېناست پاکستان یې جوړ کړو اوس به په تا بیا وکړي بار ملکونو کې به ځان شی لږه ځان کې جذبه پیدا کوي ګوجر قوم نمایندګي کوي په ښه توګه کوي او موږ سره بلا امیدونه تړلي دي چې هغه په راتلونکي وخت کې د مزدور دپاره هم وخت وباسي او د مزدور دپاره به هم هلې ځلې کوي په دغه شعرونو یې راواړم چې ملګرو د گفتار نه د کردار سړي پکار دي ملګرو د گفتار نه د کردار سړي پکار دي یو څو د خپلواکۍ د خپل اختیار سړي پکار دي چې قام مې د ظلمت د تورو شپو نه رابهر کی چې قام مې د ظلمت د تورو شپو نه رابهر کی همداسې د شملو او د دستار سړي پکار دي لښکرو ته جنډو ته مرکو ته حاجت نشته لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته پشمار سړي پکار دي خو د کار سړي پکار دي همدغه د کار سړی امیر سلطان حجت راواړم ووټ خو یو د قسمت خبره ده چې یو سړی مثال خبره چاله ورکوي او یا چا سره تعلق یې او دلته موږ خلک په څه شي بدل کړی د هغو ذهن په څه شي جوړ کړلی چې هغه په چیړلو ژوند کړلی کله سره چیړله کله برګه چیړله کله توره چیړله په دغه چیړلو ته زموږ پارټۍ کې هغې نه مذهب موږ جوړ کړلی مثال خبره دا نه مذهب دی نه دین دی نه مور پلار دی نه داسې یو نکاح دی دا پارټي خو دلته اوس تاسو ته زما دا درخواست دی چې تاسې د علاقې سوچ وکئ تاسې د شنګلې سوچ وکئ شنګله زموږ مور ده دلته بعضې کسان چې کوم دی هغه لکه اوس مثال خبره حکومت اعلان کړلی چې لکه په 23 کې به الیکشن وي مخکې په 18 کې الیکشن و او هغه خپل ټایم ورکړي چې په دې تاسو څوک خوښ لکه مثال خبره اسمبلۍ ته راولېږئ او مطلب چې هغه نه بیا خپل تپوس کولی شئ نو انسان چې دی هغه یو ډېر مجبوره شی دی نو چې بار بار بیا موږ چغې وجاړو چې دغه ممبر زموږ تپوس نه کوي دغه شی په سوونو پیره سړی اسمبلۍ ته ولېږي د هغې باوجود نه کوي په کار دا چې موږ د دغه خبرو نه خلاص شو که نه موږ له پکار دی چې لکه موږ ټول سیاسي خلک چې دي موږ خو یو غریب خلک یو یو عاجزه خلک یو شنګله زموږ مور ده شنګلې ته به موږ ګوجر پښتون میا مولا شنګلې ته به موږ د مور په سترګه ګورو دا نه چې دا به پارټۍ په ستئ نه به د اوټ په سترګه ګورو تاسو ته دا پته وه او تاسو ته ښه معلومه ده او تاسو دا مشران چې کوم یې د دې کاڼه غوربند چې دا د دې کشرانو د ورځ د آخرت ذموار یې 14 مړي په کته وشو او په یو کنده کې پراته وو 14 مړو د اوسه پورې چا تپوس نه دی کړی چې یاره دا مړي چې دي دا د دیو بچي شته دا له چا نه پیدا و دا څه شو اثر یا دغه ماشومانو دغه 14 وارثانو ته کور ته که څوک تللی په ثبوت سره ماته ووایي د ټول ناول زه بیا د شانګلې مشران چې هغه تلال ته پټوان دپاره مخکې له د هغو دپاره اوسه پورې هم څه پیکش نشته هزاروال چې هغه زمونږ په نظر کې شی دی هغو د هغې پورې خپل مړي هلته یې ښودي چې هغو ته ښه پیکج نه و میلاو شوی هغه مړي هغه ګراونډ کې پراته وو که نه وو
تاسو هېڅ اواز نه دی اوچت کړی. زمونږ یو ګیله بله مو شوه د دې علاقې نه چې زمونږ مشران ټول کم سړی چې پاڅېده هغه ټولو دا خبره وکړه چې زما پلار هم د کولې مزدور و، زما ورور هم په کوله کې کار کوي، زه هم د کولې مزدور یم. یو پکې دا ونه وي چې زما پلار د کولې مزدور و خو په ما یې تعلیم کړلی، زه په الپورۍ کې افسر یم، زه په سوات کې افسر یم. چا وویل دا خبره؟ نشته دا خبره. ما لپاره نوکري نشته. ما پلان نیکنه به مطلب دا چې دا خبره سلسله چلیږي، د کمې پورې به چلیږي. زه به انشاءالله ما ته زما د کشر وراره مختصر غونډه ټلیفون وکړو، زمونږ خو غریبوالی هم دی، ډېر منډې تړلې، خو ما ورته هر څنګه چې زه به ځان دې موقع ته رارسوم. مونږ به څه وکړو؟ خو دا یو خبره به کوو چې مونږ به خپل صرف د ماچس په شان ستاسو سره راولسېږو. په څه خبره؟ چې لکه کوم کولکان ته چې کوم هغه ریټ دی هلته مونږ کولک کار نه کړلی و، خو دا چې کوم چې څوک کوي دا زمونږ بچي دي، نو هغو ته په 2000 دی او هلته په 27000 روپۍ ریټ دی. نو دا هم ډېره د افسوس خبره ده. نو مونږ به په شریکه باندې دغه ټیکهداران ټول ناست دي چې لکه دلته 2000 او دلته 27000 دی کې هم فرق شته. نو مونږ وایو چې د کولکان د مزدور دپاره چې کوم ریټ هلته دی نو دا دې هم زیات شي، او کوم چې د دې مړي کوم حق دی هغه دې هم دې ته صحیح میلو شي، او خدای پاک دا مزدوران ټول د دغه مزدورۍ نه خلاص کړي، په خپل وطن د خدای ټول ثواب وکړي چې دغه مجبوریان هم زموږ ختم شي. پاتې شوه شوکت خلک یادوي، انجینر صاحب زما کلیوال دی، دلته چې څوک خبره کوي زه به پرې خفه کېږم ځکه چې دا بده خبره ده. موجوده ټیم کې بدرې پیرې هغه اسمبلی کې د هغه ورور هم پاتې شوی، هغه وزیر هم پاتې شوی، هغو هم پکار دي. د سیاسي خلک چې څومره د شانګلې دي نو دې باندې د خلکو اعتماد کړلی، هغه چې هر خاندان سره تعلق ساتي. پکار دا ده چې لکه د ټول ناول هغه خلک په دې باندې په اسامبلو کې اواز اوچت کړي او د دې غریبانانو هغه اواز وکړي. نو انشاءالله موږ به ټول ملګري وو. تاسو زما انجینر صاحب سره یا سیاسي مخالفت دی، خو دا کومې مجبوریانې چې موږ راوستي وو چې کوم مړي وړي د هغو تپوس نه کېږي، د غریب تپوس نشته، نو تاسې راشئ د دې غوربانه د کاڼه خلک او زما مرۍ ته پړی واچوئ چې کوم ځای ته دیرې ته ما بوځي زه به تاسې سره نه غځم انشاءالله. بغیر دا یو خبره ده. خو که به دغه چیړلو او که به دغه دوکو د اوسه پورې نور دقیقې کېږي نو زه تاسو ته عزیزانه طور درخواست کوم چې زما وروڼه یې د ووټ دپاره نه یم، چا چې ووټ ورکوي هغه له ورکوئ، خو دا خپل بچي چې دا نور مه تباه کوئ په خاطر د خدای. په دې طریقو باندې چې لکه پلار به مې هم کولې کار کوي، زوی به مې هم د کولې کار کوي، نوسۍ به مې هم د کولې کار کوي، د ده لپاره به نوکري او تعلیم به یې کړی. نو دا به دې کې به انشاءالله مونږ به دې کې به مونږ ټول په شریکه باندې په دې کې به مونږ تاسو سره شانه په شانه ولاړ یو. ما ته په نیمه شپه هر ټایم ټلیفون کوئ، زه به تاسو سره راځم او زه د خپلو کشرانو ته مبارکباد ورکوم چې دیو د دې انشاءالله زمونږ د شانګلې تبدیلي به راولي او دا خلک به راولي او موږ به د دوی سره انشاءالله وروستو شانه په شانه ولاړو. زما مال جهان بچی به خرڅوم، خو دا د شانګلې تبدیلي به ډېره زیاته مهرباني. معنی که د کسرا ناره د حق به کې هم پورته په قام کې به مې داسې یو باتور را پیدا کېږي او د دې نړۍ دستور دی هر فرعون له یو مساوي.